السلام علیکم ورحمت الله. مرګرو شفیع الرحمن یم او تاسو ګورئ حافظ شفیع الرحمن رحیمی یوټیوب چینل. د ټولو نه مخکې چونکې نن د اختر درېیمه ورځ ده نو مبارکي خو لږه لیټ شوه، خو ټولو ته د اختر ډېر ډېر مبارک وي. پس د هغې نه یو خبره ستاسو سره دا کوم چې زما تعلق د سوات سره دی، چې یوه ښایسته سیمه ده، ښکلې سیمه ده او ډېر د چکر او د سیلونو ځایونه دي پکې. نو ټولو دوستانو ته مې سوات ته په راتګ باندې هرکلی دی، خو یوه خبره د ځان سره نوټ وساتئ او دې خبره باندې دې مکمل طور باندې عمل وکړی شي چې زموږ زیات ملګري کله چې د سوات ته په چکر باندې راځي نو په ګاډو کې ځان سره غټ غټ ډیګونه راغستي، لوی لوی میوزیک پکې لګولی. حالان کې اصل د سوچ خبره دا ده چې ستاسو راتګ په یو مین روډ باندې کېږي. اکثر اوقاتو کې تاسو د جومات په خوا راوړئ، دې جومات کې به څوک په مانځه ولاړي، تاسو به د یو کور په خوا باندې اوړئ، هغه کور کې به څوک ناجوړه پروت وي. د هسپتال په خوا باندې راوړئ، هغه هسپتال کې به څوک ناجوړه او بیمار پروت وي، دا به په هغو ډېره بدلېږي. نو مهرباني به دا وکئ چې تاسو به دا میوزیک خپل بند کئ، مکمل یې بند کئ. او که بیا هم ستاسو شوق ډېر وي، لوی د ګناه کار دی، که اورئ ځان یې پټ اورئ، نور کسان خو مه ګناهګاروئ. بله خبره مې دا کوله چې زمونږ د سوات کم کلتور دی، کم کلچر دی او کم پیژندګلو زمونږ ده چې هغه هم تاسو زمونږ خرابه نه کړئ، دا به زمونږ سره لویه مهرباني وي. زمونږ کم د پښتنو کم لباس دی، داسې نو تاسو هغه لباس وکئ او په هغه لباس کې دا بل شان چلونه وکئ او موږ بدنام کئ. مهرباني به وکئ زمونږ د کلتور د کلچر به هم خیال وساتئ او موږ ته د تکلیف هم د راکولو کوشش مه کوئ، ځکه چې په دې باندې ډېرو خلکو ته تکلیف میلاویږي. او بله غټه خبره چې زیات خلک چې راځي هغوی په سوزکو کې ډیګونه تړلي او په هغه سوزکي کې ورته ډانس کوي. دا خو لویه د شرم خبره ده، لویه د افسوس خبره ده. مهرباني به وکئ زموږ سره به دا تعاون وکئ او زموږ د پښتنو د کلچر د پوهنتون او زموږ چې کم یو نوم دی د هغې د خرابولو کوشش مه کوئ. دا به ستاسو زموږ سره ډېره مهرباني وي.